أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة دا مکی سورت تے. د مکی سورت مطلب دا دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې د هجرت نه مخکې دا سورت نازل شوه دی. نو سوره فاتحه دا مکی سورت ته. بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالى الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الحمدلله ټول تعریفنا لله خاص الله تبارک وتعالى لردی، رب العالمین چې فالون کې د مخلوقاتو دی، الرحمن عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الرحمن عام مهربان دی، په دنیا کې په کافر او په مسلمان دواړو مهربان دی، دواړو له روزي ورکوي. الرحیم خاص رحم کون کې دی، په آخرت کې صرف په مؤمن باندې بیا رحم شته او په کافر نشته. مالکی واګدار دی، یوم الدین د ورځې د قیامت. ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو، و ایاک نستعین خاص تعالی مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم او خی مونږ ته لار برابره. صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیهم چې انعام کړي تا پاغي باندې، چې هغه انبیا دي، صالحین دي، شهدا دي، نیکان خلق دي. غیر المغضوب علیهم نلار دای کسانو چې غضب کړي شوی پاغي باندې چې يهود دي. ولضالین نلار د گمراهانو چې نسوارا دي. آمین الله قبول کی دا دعا زمونږه. سوره بقره دا مدنی سورت ته. د مدنی سورت مطلب دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته د هجرت نه پس دا سورت نازل شوه دی. بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالى الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الف لام میم الله تبارک وتعالى فوده پمانه د دی حروف. ذالک الکتاب د کتاب چې دی، لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی فاغی کې. کتاب نه مراد قرآن دی. هدن هدایت ته للمتقین دفار د متقیانو، ځکه فائدت صرف متقیان اخلي. الذین دا متقیان کسان دي، یؤمنون چې ایمان لري، بالغیب په غیب باندې، ویقیمون الصلاة پابندی کوي د مانځو، ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې ورکړی مونږ دوی ته، ينفقون خرچ کوي. والذین او دا متقیان کسان دي، یؤمنون چې ایمان لري، بما فهغې کتاب باندې، انزله چې نازل کړی شوی دی، الیکا تا ته مراد تینا قرآن دی. وما او فهغې کتابونو باندې، انزله چې نازل کړی شوی دی، من قبلکا مخکستانه مراد تینا نور آسمانی کتابونه دي، تورات، زبور، انجیل، دغه شانتي نور آسمانی صحیفې. وبالآخرت او په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین ساتي.
اولئک دغه کسان چې دي دا کم صفتونه چې ذکر شو علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دوینا و اولئک او دغه کسان چې دي هم المفلحون هم دوی دي کامیاب ان الذين یقینا کسان کفرو چې کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کوچریت ويری دوی لرا ام لم تنذرهم یا ونه یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولی ځکه د دوی کفر د وجې د ضد نه دی د نافوی د وجې نه دی د ضد د وجې نه دی ځکه ایمان نه راوړي ختم الله مهر لګولی الله تبارک وتعالی علی قلوبهم په زړونو د هغوی باندې وعلى سمعهم په غوږونو د هغوی باندې وعلى ابصارهم پسترګو داغي باندې غشاوتن فردی دي ولهم داغي د پاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ومن الناس زنی د خلقنا من خاصوک دی یقولو چې وای په خوله باندې آمنا مون ایمان راوړې بالله فالله تبارک وتعالى باندې وبالیوم الاخر فورز د آخرت باندې وما هم او حال دا دی چې ندی دوی بمؤمنین ایمان راوړون کی په زړه سره صرف په خوله مون ایمان راوړې یخادعون الله چلول کوي دوی د الله تبارک وتعالی سره والذین او دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی په خپل ګمان باندې دوی چې موږ دوکه ورکو وما یخدعون او دوی چلول نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي فی قلوبهم فزړونو د دوی کې مرض د منافقت ته فزادهم الله پزیات کې دوی لره الله تبارک وتعالی مرضا دا مرض خیره د ورته ولهم دوی د پاره عذاب علیم عذاب دې درناک بما کانوا پسب داغي چې دوی یکذبون چې دروغ وایي واذا قيل لهم هر کله چې اویلې شي دوی ته لا تفسدوا رانه مکوي فی الارض فزمکه کې قالوا نوای دوی انما نحنو یقینا مونږ چې مصلحون اصلاح کوونکیو الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی ورانی کوونکی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي واذا قيل لهم او هر کله چې اویلې شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما آمن الناس سرنګ چې ایمان راوړی دی کامل خلکو الناس نه مراد صحابه کرام دي ځکه دا کامل خلک دي قالو نوای دوی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمن السفهاء سرنګ چې ایمان راوړې دی بی وقوفو صحابه کرام ته نعوذ بالله بی وقوفو وي الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی دی بی وقوفه ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين او هغه وخت چې دوی مخامخ شي دای کسانو سره امنو چې ایمان راوړي قالو نوای دوی آمنا مون ایمان راوړی دی واذا خلو او هر کله چې ځان لشي الى شیاطینهم د خپل شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي قالو نوای دوی انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي په مسلمانانو پورې الله تبارک وتعالی یستهزئ سزا باور کی د ټوکو بهم دوی ته ويمدهم او پریدي دوی لرا فی طغیانهم فسرکشی د دوی کی یعمهون حیران او پریشان اولئک الذین دغه کسان دي اشتروا الضلالة خوخه کړه گمراهی بالهدى په هدایت باندې فما ربحت
فس ګټه اونه کړه تجارتهم تجارت د دوی وما کانو او ندی دوی مهتدین سملار مندون کی مثلهم مثال د دوی او مثال د وحی یعنی مثال د کافر د مکی او د مثال د نبی علیہ السلام مثلهم مثال د دوی او د وحی کمثل الذی فشان د هغه کسته استوقد نارا چې بل کړي ور یعنی نبی علیہ السلام مثال داسې دی لکه په تور تیاره کې چې انسان رڼا وکي فلما اضاءت فظهر کله چې رڼا کی داور ما حوله چار چاپیر ددنا ذهب الله بوزي الله تبارک وتعالى بنورهم رڼا د دوی وترکهم او فرید دوی فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون دوی هیڅ نه سمون دوی کان دي بکمون دوی چاړاګان دي عمیون رړاند دي فهم فزدوی لا یرجعون نرا گرزی حق تا وگونشتا جبشتا سترگشتا هو حق پی نفی جنی او کصیبن یا مثال د دوی پشان د باران والده سړی چې په باران کې وي من السماء د برنا فيه فاغي کې ظلمات تیری وي ورعد غړزګړز وي وبرق او برېښناوي یجعلون دوی ګرځوي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه په منافق باندې آیتونه د جهاد په قرآن کې داسې لګي لکه تندر د اسمان والله الله تبارک وتعالی محیط راګیرون کې دے بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق نزدې د چې برېښنا یختفو وتختوي ابصارهم طاقت د سترګو د دوی کلما هر کلا اضاء چرناشی لهم دوی تا مشون دوی زی فیه فاغی کی مطلب داره په منافق چې په دین اسلام کې په شریعت کې خپل فائدہ اینی بیا په شریعت عمل کوي و اذا اظلم او هر کله چې تیارشی علیهم په دوی باندې قامون بیا ادریږي چې کله په دین اسلام کې خپل فائدہ او تنخکاری بیا په عمل نه کوي ولو شاء الله کوچری غختل الله تبارک وتعالى لذهب خامخا بوتلبو بسمعهم طاقت د اوریدو د دوی وابصارهم طاقت د لیدو د دوی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير فهر سیز باندې قادر دی یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو بندگی وکای ربکم الذی درفس تاسو خغی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او خغ کسان من قبلکم چې وړاندې تاسو نو پلار نکدي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو ویریږئ د الله نه الذي الله تبارک وتعالى خذات جعل غرزولی دا لكم الارض استاسو د فیدی د فارز مکا فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل راوروي من السماء د برنا ماء ابو فاخرج فسروباسي به فدی ابو سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم دفار د خوراک ستاسو فلا تجعلوا فسمگر زوی لله الله تبارک وتعالى لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال داده چې پویږئ تاسو چې دا هر څه کون کې الله دی وَإِن كُنتُمْ کوچریئی تاسو فی ریب فشک مما د اغی قرآن نا نزلنا چې نازل کړی دی مونږه
علی عبدنا په بند خپل باندې فاتو فسروړی بصورت یو صورت من مثله په مثل د قرآن ودعو روبلی شهداءکم گواهان خپل، گواهان مراد مشران خپل دي، من دون الله سوا د الله تبارک وتعالی نه، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی په دې خبره کې چې دا قرآن نبی رسول الله د ځان نه جوړوي. فإن لم تفعلوا فاسکو چری اونکو تاسو دا کار ولن تفعلوا او هیڅ چری نشئ کولی فاتقوا النار التي فاسکو یریږئ د اور خغینا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی والحجاره او ګټي د جهنم اور دومره ګرم دی چې ګټي هم سیزي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د فاره د کافرو وبشر الذین او زیر ورکای کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم یقینا د دوی د پاره جنات جنتون دي تجری بیگی با من تحت الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي دوی ته منها تدینا من ثمرة سمیوه رزقا د پاره د خوراک قالو نو وای بدوی هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا چې راکړی شي مونږ ته من قبل مخکې په دنیا کې و اوتو ور بکړی شي دوی ته به دا میوي متشابها فرنگ کې یو شان او په خوان کې بل شان ولهم دوی د پاره فیا په دې جنت کې ازواجن بیبیانی بوی مطهرتن فاکی کړي شوی وهم او دوی با فیا په دې جنت کې خالدون همیشوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالی لا یستحیی باک نکوي ان یضربا چې بیان کړي مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضة د ماشي فما فوقها یا پورته د ماشي نه په وړوکوالي کې د ماشي نه د وړوکې څیز ولې نه وي خو چې حق په ښکاره کېږي الله یې بیان کوي. فاما الذین فسخا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون فزدوی پویږي انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوینا واما الذین او هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی فیقولون فزدوی وایي ماذا اراد الله س اراده کړي الله تبارک وتعالی بهذا مثلا پدی مثال سره یضل به ښکارا کوي پدی سره گمراهی کثیرا د ډیرو خلکو ويهدي او هدایت کوي به پدی مثال سره کثیرا ډیرو خلکو ته وما یضل به او نو گمراه کوي پدی مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان الذين دا فاسقین خغه کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لوزن د الله تبارک وتعالی من بعد میثاقه ورستو د مضبوط والی داغینا ويقطعون او پرې کوي ما احکام امر الله چې حکم کړی الله تبارک وتعالی به پاغي باندې ان یوصلا د پی وسوالی الله چې د کوم کارونو د پی وسوالی حکم کړی هغه دوی ماتي ويفسدون ورانه کوي فی الارض فزمکه کې اولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون هم دوی دي تاوانیان کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي بالله فالله تبارک وتعالی باندې وکنتم او وی تاسو امواتن نش فاحیاکم نشته کړی تاسو د نش نشته کړی پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو
ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو په ورځ د قیامت ثم الیه بیا به دغه الله تبارک وتعالی طرف ته ترجعون تاسو واپس کړئ شئ. هو الذي الله تبارک وتعالی هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو د فایدې دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا یې قصد وکړو الی السماء اسمان ته فسواهن پس برابر کړه دی لره 7 سماوات و اسمانونه وهو او د الله تبارک وتعالی بكل شيء علیم په هر څیز باندې پوه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ هر کله چې او فرمایل ربستا للملائکتی فرشتو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کونکې ما فی الارض فزمکه کې خلیفتن یو خلیفه قالو نو او فرمایل پرشتو اتجعلو آیا پیدا کوي تو فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې ورانې به کوي فیها په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او تویې به ویني د یو بل ونحنو او مونږه نسبحو تسبیح بیانو بحمدک سره د ستاینو ستا ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی را د ناکارو صفتونو نه. قال او فرمایل الله تبارک وتعالی انی یقینا زه چې ما اعلم فویما ما پایسه باندې لا تعلمون چې تاسو فی نه پوهیږئ وعلم وی خودل آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نمونه کلها د ټولو سیزونو یعنی بقدر ضرورت چې کم سیزونو د هغې آدم علیه السلام او فرشتو ټولو ته په یو ځای نمونه وښودلی شو. ثم عرضهم بیا پیش کو دی لرا علی الملائکتی ففرشتو باندې فقال فسو فرمایل الله تبارک وتعالی انبئونی خبر را کئی ماتا باسماء هؤلاء په نومونو د دې سیزونو باندې یعنی دا کم سیزونه چې ما درته خول د دې فواید څه دي نو فرشتي خو څه خوراک څښاک نه کوي هغې ته د هغې څه پته لګېدله. ان کنتم صادقین کوچریی تاسی رشتینی قالو نو او فرمایل فرشتو سبحانک پاکی د تعالی را لا علم لنا نشت علم مونگتا الا ما علمتنا مگر آغا چی تا مونگتا خودلی دے انکا یقینا تو انت العلیم الحکیم تفوی او حکمتن والی. قال او فرمایل الله تبارک وتعالی یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورک دویتا باسمائهم په نومونو د دې سیزونو باندې فلما فظهر کلا انبئهم چې خبر ورکو دویتا باسمائهم په نومونو د دغه سیزونو قال او فرمایل الله تبارک وتعالی الم اقل لكم آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلمو یقینا زه ډیر پوهیم غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلمو او پوهیم ما پایسه باندې تبدونه چې تاسو ښکاره کوئ وما پایسو کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ. وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې او فرمایل مونږه للملائکتی فرشتو ته اسجدو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا انکار وکړو واستكبر او لوی وکړه وکانا او شده من الکافرین د کافرینو نه. وقلنا اویل مونگا یا آدمو اے آدما اسکن اوسا انتا تو وزوجکا او بیبستا الجنتا پا جنت کی وکولا او خری منها ددینا رغدن پریوانا بیبین دو حوا بیبی مراد دا آدم علیہ السلام بیبین
حيث شئتما کم ځای چې خوښی شي ستاسو د دواړو ولا تقربا او مه نږدې کېږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته یو بوټی ورته وښولی شو چې دا قسم بوټی به نه خورئ فتکونا یعنی کو چرته نږدې شوی نو فتکونا فشی به دواړه من الظالمین د ځان نه درجې کمونکي فأزلهما الشیطان فاستخویول دی دواړو لره شیطان عنها په سبب د دې ونې سره فاخرجهما نو فسویستلی دا دواړه مما د هغې ځای نه کانا چې ودوی فيه فاغی کې وقلنا اوی مونږه اهبتو کوشی بعضکم بعض استاسونا لبعض د نورو بعضو د پاره عدوون دشمنان بوي ولکم او استاسو د پاره فی الارض فزمکه کې مستقر زید قراری بوي ومتاع او سامان الہین تر یو وخت پوری فتلقى فس ازدکړي آدم علیه السلام من ربی درخفلنا کلمات یوسو کلمی نا هغه ولوستي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دغه کلمات ولوستل فتاب علیه نفس مهربانی وکړي الله تبارک وتعالى په د باندې انه یقینا دغه الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم هغه توبه قبلون کې مهربان دی قلنا اوی مونږه اهبتو کوشی منها د دې جنتنا جميعا طول فاما یاتینکم فسکو چرتراشی تاسو ته منی زما د طرفنا هدن سه هدایت فمن تبع فس چاچی تابیداری وکړه هدایا د هدایت زما فلا خوف علیهم فس نبیر په دی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنشي والذین اوخا کسان کفرو چې کفر کړي دي وکذبوا او نسبت د دروغ کوي بی آیاتنا آیاتونو زمونږ ته اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی با فیها په دی اور کې خالدون همیشوي د الله تبارک وتعالى په آسمانی کتابونو کې د ټول نه لوړ مقام او لوړ مرتبه چې د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجه نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي د قرآن پاک په موجودګیرۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي نه په انجیل عمل کولی شي نه په زبور باندې عمل کولی شي او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو په تختو باندې تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو ورکړی شو ورته دغه شانت انجیل زبور څومره آسماني کتابونه چې دی الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله ته چې ماته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي جبریل علیہ السلام ورته فرمایلی دا الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکړي یا یو سورت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي
او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي، فرشتې ټولې بېهوشه شي. وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې، او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي، کو صورت وي او کو آیت وي. وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحي اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم، زه یوازې نه راځم، زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي، او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري. زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم. حدیث مبارک کې راځي، عائشه بیبي فرمایي و چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به وحی نازلېده، سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و، خو د نبی علیه الصلاة والسلام په تندي مبارک په خولې شروع شو، او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله، دومره د وحی زور و زور. د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه، هغه وایي د نبی علیه الصلاة والسلام سره په خوا کې ناست وم، وایي د نبی علیه الصلاة والسلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت، لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي. وی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د وحی اثر شروع شو، وی د نبی علیه الصلاة والسلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو، دومره زور، وی قسم په الله ما چې زما دا پتون زره زره شو، مات شو، دومره د وحی زور و زور د نبی علیه السلام. احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیه الصلاة والسلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شوه، هغه وخه به نه شوه ودرېدې، هغه به فوراً کېناستله، بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام هغه وزن نشو برداشت کولی، دومره زور و د وحی. نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی، یو داسې کلام راکړی، یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دا د قرآن یو عظیم شان دی، یو لوی شان دی، او دغه کتاب الله تبارک وتعالی دی امت ته ورکړی دی. نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی، دا زمونږ کتاب دی کنه. او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمه کې او اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي. الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو. نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واوریدل نو فرشتو وی خوش خبری دی وی هغه انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلیږي، مبارکی دی وی هغه انسان لره چې په چا باندې به دا قرآن نازلیږي، او مبارکی دی وی هغه سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي، او مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کومو جبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي. نو ځمکه نه و پیدا، اسمان نو پیدا، لا مونږ نو پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي راکړې ده، چې هغې جبو لره او هغې شونډو لري مبارکي وي په کومو جبو او په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي. داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجې نه
دی په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی، الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي، په مفتو کې ورکوي. الله یو ځل نبی علیه الصلاة وسلام د سحر مونځ وکړو، داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست دي. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بېګای په یو وږې ګېډه باندې ډوډۍ خوړولي وي؟ په تاسو کې داسې یو تن شته دی چې بېګای یوه وږه ګېډه مړه کړې وي، چاته یې خوراک ورکړی وي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګا یو وږی سړی موړ کړی دی، یو وږه ګېډه مې مړه کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وی په تاسو کې داسې یو کس شته دی چې بېګای د یو مسلمان بیمار فورسي کړي وي، د هغې تپوس کړی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګا د یو مریض پوښتنه کړې، تپوس مې ورله کړی دی، د یو مسلمان تپوس له ورغلی وم. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په تاسو کې داسې یو انسان شته چې بېګای د یو مسلمان جنازه کړې وي، د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بېګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړې ده. بیا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بېګا مې دا ټول کارونه وکړل کنه، په یو وږه ګېډه باندې مې ډوډۍ وخوړله، بیا د یو مریض تپوس له ورلم، بیا مې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو. الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته، ټایم ناوخته و د شپې. نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده، د ساره مونځ به درنم قضا شي، هغې له به هم پانسي، ځکه اوس ټایم ناوخته دی. نو د الله پاک پیغمبر اوده نشم د دې یارې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي. نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم، خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه. نو د الله پاک پیغمبر چې بېګا کم حصه د شپې بیا پاتې وکړه، پای کې مې د قرآن تلاوت کو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ښه ابوبکر دا خبره ده، دا ځکه بېګا جبریل علیه الصلاة والسلام زما خوا له 100 پیرې راغی او ما ته وویل چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. 100 ځله زما خوا له راغی او ما ته وویل چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. او بیا راغی ما ته وویل چې د الله پاک پیغمبره بېګا مې د ابوبکر په شونډو باندې 100 پیرې خپلې شونډې لګولې دي. الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کېږي هغه جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی، هغه شونډې جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی. دومره د قرآن فضیلت دی، دومره د قرآن ثواب دی. الله حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کم انسان بچے چې قرآن ختم کی، د کم انسان بچے چې قرآن ختم کی، نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرشتو تو فرمائی وی اے فرشتو د دې مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناونه دي هغه ټول ولا وران کړي. په کوم ورځ چې ستا بچی د قرآن ختم وکړو په هغه ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناونه ختم کړو، ګناونه ختم کړو. دومره خو د قرآن ثواب دی. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کی او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه تلاوت کوي او دا انسان مر شو، الله تبارک و تعالی خود بخله او بخله دی خود د وجه نه الله 15 نور مړو ته مغفرت نصیب کوي.
ناظره د قرآن ختم کو او بیا د روزانه څو آیتونو تلاوت کوو د 200 او عمل دې پې کړی و او مړ شوې نو الله خو ته بخلی او بخلی خو ستا د برکت د وجې نه 5 نورو مړو ته هم مغفرت نصیب کېږي په مقبره کې دا خو د ناظري دومره لوی ثواب دی د ناظري چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي د قرآن تلاوت زیات کوئ د قرآن تلاوت زیات کوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الف لام میم دا زنوام چې یو حرف دی بلکې دا څو حروف دي 3 حروف دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی وی د قرآن په یو حرف باندې الله سونه کې ورکی لسنه کې ورکی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الف لام میم یو حرف نه دی الف ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته او میم ځان له حرف ته نو په الف لام میم باندې سونه کې شي 10 نه کې شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الف لام میم لفظ ولی ذکر کړي قرآن کې خو نورم ډیر آیاتونه دي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ د الف لام میم ولی ذکر کړي چې په دې باندې 10 نه کوي دي بل آیت ولی نه ذکر کړي دغه اشاره د یوې خبرې ته او هغه اشاره دا ده چې د الف لام میم په معنی باندې څوک نه پوهیږي د الف لام میم معنی چاله ورزي نه ورزي مونږ وایو الله اعلم بمراده الله په دې په معنی د دې حروف داسې معنی کو کنه د الف لام میم معنی چاله نه ورزي او نبی علیہ السلام هغه لفظ ذکر کړی چې دغه په معنی باندې څوک نه پوهیږي اشاره د دې خبرې ته چې کو په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي په یو حرف درته لسنه کې میلاوي کو په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهیږي او په دې درته الله 10 نه کې ورکي نو مقصد دا رې کو د قرآن په ترجمه پوهیږي او کنه پوهیږي بیا درته الله څه درکوي نیکی درکوي بیا درته الله نیکی درکوي ها چې بیا دې په ترجمه باندې ازده کو په حفظ دې ازده کو دا خو نور علی نور دی چې د هغې به څومره ثوابونه دا خدای ناظري دومره ثوابونه دي ناظري دومره ثوابونه دي نو قرآن دی ویله دی په ترجمه دی ویله په ترجمه وایا حفظ دی کړی حفظ گردان کوا استینه دی کړی په ناظره دی ویله روزانه د 200 آیتونو مبارکه وسه کوا تلاوت کوا د دې ډیر زیات لوی فضائل دی او برکات دی حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات حامل القرآن اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکی ته وحی وکي الله تاكل لحمه زمکی د حافظ قرآن غوخه بګوره ته نه خوري پزمکه باندې الله تبارک وتعالى د حافظ قرآن غوخه حرام کړی دی غوخه ازمکه د حافظ قرآن غوخه با نه خوري دا معمولی انسان نه دی ته د پزړه کې د قرآن آیاتونه مبارکه پراته دي ته د پزړه کې د بخاری شریف احادیث مبارکه پراته دي ته د پزړه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ازمکه د حافظ قرآن غوخه به نه خوري قالت الارض زمکه جواب ورکي ای وربي ای زما ربا کیف آکل لحما زبد د غوخه څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وی الله زره د غوخه نشم خوړی زبد هغه غوخه خورم څنګه چې د کوم انسان په زړه کې ستا کلام پروت وي د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت وي الله تبارک وتعالى دومره لوړ مقام حافظ قرآن ته ورکړی دی جنت کې به مختلفی درجی کنا مختلفی درجی یو سړی د حافظ قرآن نه تپوس کوي چې حافظ صاحب ستا په جنت کې کومه مرتبه ده نو تپوس ته مکه و قرآن ته وګوره څومره چې د قرآن آیتونه دي دومره د حافظ قرآن درجی دي په جنت کې
ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وفرمایي وی قرآن لولا په ترتیل سره ښه په مزه مزه باندې لولا او زه د جنت په درجو باندې ورخیجه کم ځای کې چې قرآن ختم شو اکه ستا درجه ده. نو د قرآن چې څومره آیتونه دي دومره د حافظ قرآن په جنت کې څه دي مرتبې دي، دومره لوړې مرتبې دي. الله تبارک وتعالی حافظ قرآن ته دومره لوړ مقام ورکړی دی. نو یو خدای چې موږ په خپل باندې هم پابندي کوو د تلاوت د قرآن، په خپل تلاوت د قرآن پابندي کوو، ځکه دا ډیر زیات لوی ثواب لري. د دې نه بل غوره ذکر نشته د قرآن د تلاوت نه. د صحابه کرام او د تابعینو خدا طریقه و چې هغوی به په هفته کې قرآن ختمه. قرآن کې څو منزله دي؟ په قرآن کې 7 منزله دي که نه؟ په قرآن کې 7 منزله دي. دا منزلونه چې دي دا د صحابه کرامو او د تابعینو د سبق ویلو ترتیب دی. ځکه چې هغوی به په هفته کې قرآن ختمو نو یو منزل به هغوی په یو ورځ کې وي. نو چې 7 ورځې به تیرې شي نو 7 منزله به هغوی پوره کړي وو. د هغوی طریقه دا وه چې هغوی به په هفته کې قرآن ختمه. مونږ کال راشي او کال تیر شي قرآن څوک ختم نه کړي. د افسوس خبره ده که د افسوس خبره نه ده؟ په هفته کې نشي ختمولی، په میاشت کې ختم کا. په میاشت کې نشي ختمولی، په کال کې خو ختم که که نه. نو کال پوره شي او د قرآن ختم پکې ونه کړی شي. دا د افسوس خبره ده. د قرآن تلاوت دا د زړونو نه زنګ لرکوي، زنګ. مخکې به د خلکو دا ترتیب و چې هغوی به د شپې تلاوتونه کول. د شپې به تلاوت شروع کو، د نیمې نیمې شپې پورې به هغوی تلاوت د قرآن کو. په تهجد کې به د قرآن تلاوت کو. زمونږ د خلکو نه تلاوت بالکل فاتح شوی دی، بالکل فاتح شوی دی. د موبایل خو تی بالکل تلاوت فاتح کو. مخکې به هر کس ته د قرآن څه عیسه یاده وه، څه عیسه یاده وه. او هغه سینه حدیث مبارک کې راځي وي په کومه سینه کې چې د قرآن څه عیسه نه وي دغه سینه خو ډیران دی. هغې سینې ته خو ډیران ویلی شوی دی چې په کومه سینه کې د قرآن د سره د څه عیسه نه وي. الله په غزوه احد کې د مسلمانانو نه شهیدان لږ ډیر وشو. نو چې شهیدان ډیرو نو صحابه کرام په خپل هم ټول زخمیانو چې کوم ژوندي پاتې شو ټول صحابه کرام زخمیانو او ډیر شهیدانو. نو د هغوی دپاره یو ځای قبرونه وکنستل، اجتماعي قبرونه وکنستل. نو اجتماعي قبرونو کې چې بیا مړي ښخی که نه نو دا به یو بل د پاسه نه ږدي، دا به داسې ږدي چې یو به مخې ته بل ورپسې بل ورپسې داسې په لړاک باندې به ږدي، پر لبان دې به یې نه ږدي. په اجتماعي قبر کې د مړو د دفن کولو طریقه دا ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قبرونه تیار شو نو صحابه کرامو ته وفرمایلو وی قبلي طرف ته پکې هغه تنګ دی چې کم یو په دوی کې غوره او بهتر دی. صحابه کرام ټول غوره دي، ټول بهتر دي، خو بیا چې په دوی کې کم غوره او بهتر دی هغه لومبیک دی قبلي سیټ ته. صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبره موږ ته به څنګه پته لګي چې کم یو غوره دی کم یو په درجه کې د دې بل نه بهتر دی، موږ ته به څنګه پته لګي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل تاسو وګورئ کنه کم تن ته چې د قرآن عیسه زیاته یاده و دا د بل نه بهتر دی او غوره دی. چاته چې د قرآن عیسه څومره زیاته یادی د قبلې تک دی، بیا ورپسې چاته زیاته یاده بیا پسې هغه دی، بیا ورپسې چاته یاده بیا پسې هغه دی. په دې طریقه باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوروالی او بهتروالی ثابت کړی په قرآن سره چې د چا په سینه کې قرآن څومره زیات او دومره دا بهتر دی د بل نه، دومره دا غوره دی د بل نه. د دې وجې نه حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
وی په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه قرآن په خپله زده کوي او بل ته یې ښیي. په تاسو کې غوره او بهتر هم دغه انسان دی، قرآن په خپله وایي او بل ته یې ښایي. دا د انسان دپاره صدقه جاریه هم ده. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې انسان وفات شي د اعمال سلسله ختمه الا ثلاث، مگر درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. په هغې کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه، صدقه جاریه ده. انسان ژوندی دی، منځ هم کوي، روژه هم نیسي، حجونه هم کوي، زکاتونه هم ورکوي، ذکر و اذکار هم کوي، خو دا د نیکو اعمالو سلسله روانه وي تر مرګه پورې. کله چې انسان مړ شو بس دا هر څه ختم. خو درې اعمال داسې چې پس د مرګ هم بیا درته څه میلاویږي؟ ثواب میلاویږي. په هغې کې یو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه، صدقه جاریه ده، صدقه جاریه. په خپل ژوندانه باندې د جومات رخ کړی دی، مدرسه دې رخ کړې ده، ته مړ یې، په قبر کې پروت یې، په دې جومات کې چې څومره خلک منځونه کوي، په دې مدرسه کې چې څومره سبقونه ویلی کېږي، تا ته په مفتو کې ثواب میلاویږي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له، نیکمل بچی، نیکمل بچی چې دې مور او پلار له دعاګانې غواړي. مور مړه ده، په قبر کې پرته ده، پلار مړ دی، د قبر په تورو تیرو کې پروت دی، خو دلته بچی ته قرآن ښودلی و. بچی چې قرآن راواخلي نو بچی سبق شروع کی، وی الف لام میم. بچی ته څو نیکی میلاو شي؟ 10. مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې څو نیکی میلاو شي؟ 10 نیکی. مور په قبر کې پرته ده، پلار په قبر کې پروت دی. په دنیا کې چې بچی قرآن ختم کی، دی بچی ته چې څومره ثواب په دې قرآن باندې میلاو شو، دومره ثواب دی مور او پلار ته په لحد کې میلاو شو. ولد صالح، نیکمل بچی، نیکمل بچی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به، علم چې پس د مرګ د مولي سے پاغه سره پیدا اغستل کیږي. عالم دی، قاری دی، حافظ دی، په خپل ژوندانه باندې شاګردان تیار کړي دي، په خپله دی په قبر کې پروت دی، خو شاګردان یې لګیا دي په دنیا کې، چاته قاعده ښیي، چاته سپاره ښیي، چاته قرآن ښیي، چاته احادیث مبارکه ښیي، چې څومره شاګردان د ده په دنیا کې سبقونه وایي، استاذ ته په قبر کې بس مفتو کې څه میلاویږي؟ نیکی میلاویږي. نو په خپله هم قرآن ووایئ، په بچو باندې هم قرآن زده کوئ، ځکه د بچي په مور او پلار باندې یو حق دا دی چې د بچي صحیح تربیت وکړي، صحیح تربیت وکړي. بهرحال د قرآن په فضیلت باندې یو څو خبرې مې درته ځکه وکړي چې روژه را روانه ده، موږ له د قرآن تلاوت زیات پکار دی، یوه خبره. دویم دا دی چې د قرآن په درسونو کې موږ له شمولیت پکار دی. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره ډېره مننه.